بسم الله الرحمن الرحیم. اعراب لفظ غیرو. یو لفظ دی غیرو او دا چې دی نو دا په الفاظو د استثناء کې مذکور دی. د مستثنا چې کوم اعراب دی نو د هغه تفصیل بیان شو او د غیرون علاوه چې څومره باقی حروف استثناء دي نو د هغه اعراب دا مستقل دی، لیکن دا غیرو داسې یو لفظ دی چې په دې باندې اعراب راځي. په دې وجه مصنف رحمه الله د حروف استثناء نه غیرو چې دی نو دا بیل کړ او د غیرو اعراب دا جدا ذکر کړي، ځکه باقی چې کوم الفاظ د استثناء دي نو په هغه کې اعراب ته اجد نشته، هغه مستقل دي، همیشه یو شان دي. لیکن غیرو دا کله غیرو ویل کېږي په ضمه د را سره، کله غیره ویل کېږي په فتحې د را سره، او کله غیری ویل کېږي په کسرې د را سره. یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنا مجرور ہوتا ہے. اتم نمبر چکم اقسام اعراب مستثنا نکم قسم اتم نمبر پاگئی کے دا ذکر شو چیز غیرہ نہ بعد مستثنا مجرور. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہوگا جیسا کہ مستثنا بإلا کا ہوتا ہے. اوس دلته کې دا بیانولی شي چې دا غیرو په دې را باندې به هغه اعراب وي کم چې د الا نه بعد مستثنا ته حاصل وي په تمامو اتوانو صورتونو کې کم چې مخکې ذکر شو. یعنی د مستثنا د اعراب چې کم اته قسمونه دي نو په هغه اتو قسمونو کې چې په مستثنا باندې کم اعراب ویل کېږي د الا نه بعد نو کو دا الا مونږ لري کو او د الا په ځای باندې مونږ غیرو ولګو نو دا غیرو په دې را باندې هغه اعراب ویو کوم چې دا الا نه بعد د مستثنا اعراب وي. هغه اعراب به غیرو ته منتقل شي او مستثنا بعد غیرو په وجه باندې مجرور ویل کیږي. بیا لکه څنګه چې اتم نمبر قسم کې د دې بیان شو، جیسا کہ ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوگا. جاءن القوم غیر زید دا مستثنا متصل مثال ہے. پدې ځای کې غیره منصوب ویل شوی دی ځکه کو دا غیره په ځای مون الا ولګو نو زیدن به منصوب وي. جاءن القوم الا زیدن نو دا الا په ځای چې مون غیره ولګو نو د زیدن دا دال فتحه چې دا غیره کې راته منتقل شو او زیدن مجرور شو. سجد الملائکۃ غیر ابلیس پدې ځای کې دا د مستثنا منقطع مثال دی او اصل کې دی سجد الملائکۃ الا ابلیس. نو کله چې موږ د الا په ځای غیره ولګو نو د ابلیس چې کوم نسب امونږ غیره کې راته ورکو نو غیره ویل کېږي په فتحې د را سره او ابلیس اوس چې کوم ویل کېږي په فتحې سره نو دا مجرور دی، لیکن دا غیر منصرف ته په دې کسره نه راځي بلکې دا په حالت جری کې هم فتحې سره ویل کېږي. ما جاءنی غیر زید القوم دا مثال دی د کلام غیر موجب چې مستثنا پکې مقدم دی. اوس کدلته کې مونږ د غیره په ځای الا ولګو نو مونږ به داسې وایو چې ما جاءنی الا زیدن القوم. نو په دې ځای کې زیدن چې دی نو دا منصوب ویل کېږي د الا نه بعد. نو کله چې د الا په ځای غیره راځي نو د زیدن دا نسب به غیره کې راته منتقل شي او زیدن به زیدن ویل کېږي. نو ما جاءنی غیر زیدن القوم
ما جاءني احد غیر زید و غیر زید. پدې ځای کې دا مثال د کلام غیر موجب دی چې مستثنا منه پکې مذکور وي، او پدې کې دو صورتونه جایز دي، استثناء او بدل. نو ما جاءني احد الا زیدن د هغې په ځای موږ وایو ما جاءني احد غیر زیدن، فرا فتحه وایو. او ما جاءني احد الا زیدن په دغه ځای کې موږ وایو ما جاءني احد غیر زیدن، یعنی د زیدون د دال هغه رفع او ضمه چې وانو هغه مونږ غیرو کې راته ورکړه. ما جاءني غیر زید، ما رأيت غیر زید، ما مررت بغیر زید. په دې دریوانو مثالونو کې د غیرو اعراب د عامل مطابق دی. ما جاءني چې دی نو دا عمل د رفع کوي په غیرو کې، په دې وجه غیرو مرفوع لیکيږي بنا بر فاعلیت. ما رأيت غیر زید، په دې ځای کې ما رأيت فعل فاعل دی او دا تقاضا کوي د غیره د نصب، یعنی دا عامل د نصب دی، غیره د نصب ورکړي. او ما مررت بغیر زیدین په دې ځای کې غیرې مجرور دی د با حرف جر د وجه ځکه عامل ده جر دا، یعنی دا جر ورکړي. فائدہ لفظ غیرو کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے. دا لفظ دا غیرو چی دی نو دا پا اصل کے دی استعمال چی دی نو پا صفت کی مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے، لیکن کلا کلا دا غیرو چی دی دا استثناء دا پارا ہم رازی. اسی طرح اللہ استثناء کے لیے موضوع ہے اور کبھی صفت کے لیے آتا ہے. اور اندغ شانتی اللہ دا استثناء دا پارا وضع شوی دی، لیکن کلا کلا دا صفت دا پارا ہم رازی. اور دا دی تفصیل دا صفت مطلب دا مخ کی کتابونو کے رازی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن اللہ پاک فرمائی دی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. پدې ده کې دا الا الله کې دا الا چې دی نو دا صفتی دی. صفتی دا مطلب دی چې الا په معنا د غیرو سره. لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ لفسدتا. او معنی دا لو کان فیہما که چرتو پر ازمک و اسمانونو کی آلہتن خدایان الا اللہ غیر اللہ اللہ پاک نسیوا لفسدتا نو دا دوالبا فاسد شیو او پدی کے و فساد راگئی. نو پدی دے که دا اللہ چلی دا مون دا غیرو بمانا باندے اخلو او دا صفتی دی. او دې مطلب دی چې په اسمانونو او ځمکه کې د الله پاک نه علاوه معبودان نور نشته، بس صرف هغه دی. ایسے ہی لا الہ الا اللہ د دې مطلب دی لا الہ غیر اللہ، نشته دی معبود برحق غیر اللہ، داسې معبود برحق چې د الله نه علاوه، یعنی د الله پاک نه علاوه بل نشته، هغه شته بل نشته.